السلام علیکم. د الیکشن نه پس په وفاق کې د مسلم لیگ نون او د اتحادی جماعتونو حکومت جوړ شوی. پنجاب کې د مسلم لیگ نون دی، په بلوچستان کې او په سند کې د پیپلز پارټي دی، او په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په باری اکثریت سره ګټلې ده او حکومت یې جوړ کړي. په تحریک انصاف په دور کې او د وفاق نه ډېرې لوی منصوبې را روانې وي. 177 منصوبې وي چې هغې له فنډینګ به وفاق کو، او ډېرې غټې منصوبې وي پکې، د سوات موټر وی وا نورې ډېرې غټې منصوبې وي. خو اوس خبر شوم چې هغې منصوبې کې 90 منصوبې وفاق بندې کړې او فنډ ولا نه ورکوي. خیبر پختونخوا د تیر 14 کال راسي دهشتګردۍ تباه کړې ده. کاروبار نشته، انفراستراکچر نشته، سکولونه ته به بمونه کې خودل او د جینکو سکولونه خاص کر هغه تباه دي. روزګار نشته، انډسټري بنده شوه، انډسټریالیست ته به خلکو د بتې فونونه کول، هغوی کډه کوډۍ واغسته او نورو ښارونو ته شفټ شو یا بهر ملک ته لاړه. داسې حالاتو کې چې وفاق د هغوی د ترقیاتي منصوبې بندوي، نو دا ډېر لوی ظلم کوي. او دې وخت کې آلریډي د وفاق نه د خلکو ګیلې ډېرې دي. زمونږ کله چې خیبر پختونخوا سره قبایلي علاقې شاملې دي، نو په هغې وخت کې د ټولو صوبو او وفاق دا فیصله کړې وه چې د NFC کم فنډ دی، د هغې 3% به خیبر پختونخوا له اضافي ورکوي چې هغه په قبایلي علاقو کې ترقیاتي کارونه وکړي، سکولونه جوړ کړي، یونیورسټیانې جوړ کړي، میډیکل کالج او انجینیرینګ جوړ کړي، روډز جوړ کړي، د هسپتال جوړ کړي. هغه واده هم پوره نه شوه او قبایلي علاقې کې ځوانان ډېر پریشانه مایوسه دي. خلکو کې نفرت دی د وفاق نه، ځکه چې فاصلې ډیریږي، ګیلې ډیرې دي، سہولتونه ورته نشته. او په داسې کې چې د خیبر پختونخوا 90 منصوبې چې کوم وفاق ولا فنډ ورکوي هغه بندوي، نو دا ډیر زیاتې دي. دا چې فیصلې څوک هم کوي هغه د دې ملک دشمن دی، ځکه چې د وفاق نه د صوبو ګیلې معنی ډیری شي او دغه نفرتونه شي، نو بیا وفاق کمزوري کیږي. د خدای دپاره په دې ملک رحم وکړي. څوک چې د سیاسي دشمنۍ کې داسې فیصلې کوي چې هغه عوام ته او یو داسې صوبې ته نقصان رسوي چې کم آلریډي د دهشتګردۍ نه ډیره متاثره ده، نو دا به ډیر زیاتې کوي. ستا به ورسره سیاسي اختلافي، دغه اختلاف یو طرف ته کا. دلته کې د مسلم لیگ نون هم ډیر زیات خلک دی زموږ په صوبه کې. پکار ده چې د هغه خلک اواز چوت کړي چې دا کمې 90 منصوبې وفاق ولا فنډونه بند کړه، د دې دا فنډ جاري شي او دا منصوبې سر ته ورسي چې زموږ صوبه ترقي کوي. دا به پاکستان ته فایده ورکوي. امید لرم تاسو به د ویډیو په ذریعه دا واز چوتوي او دا ویډیو به ډیره شیر کوي چې د اختیارمندو ته ورسي او هغوی زموږ دا منصوبې واپس بحال کړي. سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.